بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام نخ منصرہ زیم محمد فہیم و زیم عرفان خان. نن پاکستان بار کونسل لخوا آل پارٹیز کانفرنس راغوسته شوی. کانفرنس څه حواله سره په دې خو به موږ بعد کې خبرې کوو، خو چې کوم دا پارټۍ مشران راغلي وو هغوی څه خبرې کړي دي لږ د هغې نه شروع کوو. عرفان صاحب، خبرې د آئین کې دی، خبرې آئین خکولو حوالې سره کې دی، عدالت حوالې سره کې دی، او شهباز شریف صاحب ګیله کوله چې جی زمون خلاف خو انتقام شروع دی او احتساب مونږ په حق کې یو، خو احتساب بیا د یو فیس باندې نه یو کیس باندې پکار دی چې زمون مخ ته ګوري، ځکه احتساب کوي زمون کیس ته نه ګوري. فهیم صاحب، که موږ وګورو پرون هم موږ ذکر کړی چې کوم قانون سازي کېدله، حکومت وایي چې هغه موږ د ملک د مفاد کې کړې ده او هغه د حکومت کامیابي د اپوزیشن څه بل الزام لګوي. بیا پکې دا خبرې کېږي چې د حکومتي غړي څه کسان نه راغلي، د اپوزیشن کوم خلک نه راغلي، آیا هغه محب وطن دي که نه دي، هغوی ولې په دې قانون سازي کې حصه نه ده اخیستې. خصوصا پر چې موږ د شهباز شریف صاحب د دوی ذکر کوو چې هغه وایي زموږ انتقامي کاروایانې روانې دي او موږ د سیاسي انتقام نښه جوړېږو. دغه ووټ کو عزت و ناره مسلم لیگ نون شروع کړې وه، هغه ناره دوی په خپله باندې ولې دفن کړه، هغه نارې ته هغه شانتي اهمیت یا تقویت دوی ولې ورنکو، یا هغه خپله ناره برقرار ولې ونه ساتله چې کوم دوی په سړکونو به راوتل او کوم خلکو ته به وایي چې موږ مظلوم یو یا موږ سره زیاتې کېږي. بهرحال څه واقعات څه کیسونه د ارشد ملک صاحب جج چې کوم د هغه په صورت کې ضرور مخې ته راغلي دي، خو مسلم لیگ نون په خپله دغه خپلې نارې نه شاته شوی دی. که بیا موږ وګورو د احتساب عمل چې کوم روان دی، په هغې کې د مسلم لیگ نون ټول مرکزي قیادت هغه په جیلونو کې اچولی شوی، اوسه پورې هغه شانتې ریکوري هغه شانتې د هغې نه اصولي نه ده شوې کوم چې پکار و یا چې کوم توقع یا تمه وه. چې کوم پرون عمران خان صاحب کلیر کټ یو بل پیغام ورکړو چې زه په هر څه باندې کمپرومایز سمجھوتې کولو ته تیار یم، خو په کرپشن باندې بالکل نه یم. دا موږ ته وویلی شي چې آیا انارو څوک غواړي، بار بار ویلی کېږي چې انارو غوښتلی کېږي. بیا دغه دوه غټ جماعتونه مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي چې د هغوی د څه اقدام کولو نه بغیر په قومي اسمبلی کې څه تبدیلي نه راځي، یعنی ان هاوس چینجز خبره که موږ کوو هغه نه راځي. که دوی څه مخکې یو قدم اخلي نو یقینا چې څه غټه تبدیلي راتلی شي، خو هغه نه غواړي یا هغه نه اخیستل غواړي. باید چې هغه کومه خبره کوي چې موږ سره داسې عمل هیڅ نه جوړېدل غواړو چې هغه غیر جمهوري یا غیر جمهوري قوتونو ته بیا موقع میلاو شي او هغه راشي. بهرحال دغه د اپوزیشن جماعتونو طرف نه زویم چې بهانه ده او ځان ته یو محفوظ لاره ګوري او په دې باندې دا وخت تېروي چې څومره پورې بعد هغه په دې ناره باندې یا په دې باندې سیاست کېږي. خو یو نوی خبر چې کوم مخې ته راغلی دی هغه دا دی چې کوم د اپوزیشن جماعتونو په 16 ستمبر باندې آل پارټیز کانفرنس دوی راغواړي، په دې کې به 11 جماعتونه دوی ښودلي دي چې دا په دې کې شرکت کوي. اوسه پورې په هغه نقطو باندې په هغه نکاتو باندې اتفاق نه کېږي کوم چې مسلم لیگ نون غواړي، کوم چې پیپلز پارټي غواړي، یا چې کوم د جمعیت علماء اسلام خواهش دی. په دې خبره نقطه اتفاق نه کېږي. په دې نقطو باندې دا تحریک موږ مخکې څه وچلو، آیا حکومت ته د خاتمې لپاره که موږ په دې نقطو باندې اتفاق کوو نو هغې کې مسلم لیگ نون هم حصه جوړېدل نه غواړي، هغې کې پیپلز پارټي هم حصه جوړېدل نه غواړي. آیا که د ان هاوس تبدیلي خبره کوي هغې ته مولانا صاحب تیار نه دی، نو دغه اپوزیشن درې جماعتونه که موږ یاد کړو ډېر نه، دغه درې جماعتونه د هغې په خپلو کې خپل منځ کې اتفاق نه راځي، نو بیا 11 جماعتونه چې کله مخې ته راځي او بیا یو تحریک طرف ته دوی ځي، هغه یو ګرانه یو مشکله مرحله ده. نو ګورو چې کوم دغه نوی خبر مخې ته راغلی چې د رهبر کمیټې کوم اجلاس شوی دی او په هغې کې د اپوزیشن جماعتونو آخري وخته پورې اختلاف موجود دی. یقینا چې څه لږ ډېر نقطو باندې اتفاق وشي، خو په دې نقطو به کله هم اتفاق نه کېږي چې حکومت ختموي یا نه هغه ټایم ورکوي او نه هغه اپوزیشن کې د وخت دومره قوت شته چې هغه حکومت ختم کړي، ځکه چې هغه موږ د هغې څو پاور پلی و تاسو وایي یا جلکیانې وایي چې کله راغورځوي که نه عرفان صاحب تاسو به موږ ګورو، او هغې ته اشاره نه ده میلاو شوې، اشاره پکار ده نه بغیر نه غورځېږي. بهرحال چې کومه خبرې اترې میډیا سره دغه آل پارټیز کانفرنس نه پس شهباز شریف صاحب کړي دي، راځئ چې هغه واورو او بیا په هغې باندې نورې خبرې کوو. احتساب کے اوپر میں بات زیادہ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ہم احتساب نہیں، انتقام کی چکی سے ہم گزر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا مقام شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اکابرین کو، ان کے خاندانوں کے افراد کو یہ ہمت دے رکھی ہے، میڈیا کو ہمت دے رکھی ہے کہ وہ اس انتقام کی چکی سے صبر اور حوصلے سے گزر رہے ہیں. حکومت وقت کا جو لہجہ اور ان کی ٹون کل آپ نے ایک مرتبہ پھر سن لی ہے، اور اگر میں یہ کہوں تو میں غلط نہیں کہ حکومت کے اپنے کابینہ میں آدھے سے زیادہ وہ لوگ بیٹھے ہیں
جن کا اگر ایک فیئر اگر اس کا اکاؤنٹیبلٹی ہو تو وہ بچ نہیں سکتے. بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک ریز اینی فنگر. بالکل میں نہیں چاہتا. ملک کے اندر اکراس دا بورڈ اگر احتساب کرنا ہے تو اس سے کسی کو اعتراض نہیں, لیکن پھر احتساب انصاف کے تقاضوں کے مطابق, احتساب پک اینڈ چوز نہیں. پھر وہ فیس نہ دیکھیں, پھر کیس دیکھیں, تب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے وہ قائد اور اقبال کا پاکستان بنے گا. چکم کسان ناستی اغه کې به نیم نه زیات هم بچ نشي که احتساب فیس نه د کیس په بنیادو شو. عرفان صاحب چې کوم دغه کسان دوی یادوي, خپل کسان به یادوي, نو چې کوم دی وخت کې حکومت کې ناستي چې کوم دوی نه هلته وړېدل او پیپلز پارټۍ نه وړېدلي دا به یادوي. فهم صاحب دا پټ پټونه لکه بل به څوک یادوي, همدا کسان دي. نو سبا به بیا راشي هغه به دوی سره کښېنو. که تاسو ته یاد وي پرون قومي اسمبلۍ کې همدغه شانته شکوه, همدغه ګیله د پېښور نه تحریک انصاف منتخب قومي اسمبلۍ رکن نور عالم خان صاحب هم وکړله چې ما څه خبرې اترې کړې وې, په ما بسې نایب کاروایانې شروع کړې وه. هغه چې کله نایب والا سره رابطه وکړي نو نایب د پرایم منسټر عمران خان صاحب نوم یادوي, چونکې ایوان کې موجود و. پرایم منسټر صاحب هغه په خپله جواب ورکړو چې زه به ولې ستا خلاف د احکامات هو یا د کاروایانو هغه ورکوم. بس نایب آزاد اداره ده, هغه په خپله خوښه په خپله مرضۍ باندې کاروایانې کوي. نور عالم صاحب چې هغه خبره منلو ته تیار نه و. هغه چې کوم خپل کنسرنز یا تحفظات هغه د اسمبلۍ په فلور باندې ویل چې زما خلاف کوم کاروایانې کېږي نو باید زموږ خپل حکومت یا خپله پارټي په هغه کې ملوث ده. نو هغه حکومت خپل غړی دغه جړا فریاد کوي, نو اپوزیشن خو چې بیا کومه خبره کوي چې د خلکو خلاف احتساب کېږي څوک به هم پاتې نه شي. خو سر یو خبره دا ښیي چې هم که نه دا صرف موږ ته ښیي چې نور عالم خان صاحب څنګه اوپنلی خپل حکومت خلاف خبره کوي لګیا دي. دا یو ازادي ده چې هغه موږ ته دغه حکومت راکړې ده او دغه ملک کې شته. تاسو به هم د سره اتفاق کوئ چې هر یو کس کله خبره کولی شي, څه قطغن نشته په خبرو کولو باندې قطغن یقینا چې به نوي یا هغه کوي د خپل ازادي رای اظهار کوي. خو بل طرف ته هغه ته دومره نچوړ کړي یا ته دومره ډایټ کړي چې که ته خبره کوې هم خو هغه شانتې ته نشي کولی. او که فرض کړه ته هغه خبرې کوې نو د هغې په بدل کې بیا ته ډېر زیات نقصان بیا مومي. یعنې دغه دی چې نور عالم خان صاحب خبرې وکړي, هغه ورځې خبرې کړې وي, بیا د هغه ته څه ازادي نور عالم خان صاحب چې څه ویلي که نه زموږ د خوا فاینانس منسټر باره کې ازادي که میلاو شوه نو ازادي څنګه بیا میلاو شوه چې هغه پسې دومره کاروایانې شروع شي. آیا که پرون بیا یو خبره کړي نو کاروایي خو الریډي روانه ده, یو دوه نقطو اضافه په هغې کې وشي. خبره دا ده چې ټیک دی هغه خبرې خو وکړلې, خو دا شی هغې شاته چې بیا کوم زور را روان دی هغه اوس د دغې خبرو جړا فریاد کوي, هغه اوس د دغه خبرو ګیلې شکوې کوي. بهرحال فهیم صاحب اپوزیشن جماعتونه دغه باندې روان دي. موږ په دې باندې هم خبره کوو چې کوم آل پارټیز کانفرنس دوی رابلي راغواړي, آیا په هغې کې د دې جماعتونو د راتلونکي څه لایحه عمل دی. خو همدغه چې کوم د پاکستان بار کونسل د چترۍ لاندې آل پارټیز کانفرنس و هغې کې د پیپلز پارټۍ چیرمین بلاول بوټو زرداري صاحب هم څه خبرې اترې کړي دي. بلاول صاحب څه ویلي دي هغه اورو. ہم کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ مدینہ کے ریاست میں 2020 میں آپ ایک کتاب نہیں چھاپ سکتے ہو, آپ ایک ٹویٹ نہیں کر سکتے ہو, آپ ایک ممبران پارلیمانی اسمبلی ایک جماعت کا سربراہ ہوتے ہوئے آزادی کے ساتھ انٹرویو نہیں کر سکتے ہو, ورنہ آپ کا انٹرویو کٹ جائے گا. یہ ماڈرن دنیا کا, زندہ قوموں کا طریقہ نہیں ہے. ہم نے, میرا پارٹی نے, میرا خاندان نے اب قربانیاں بہت دی ہیں. اب ہم اپنا خون کا حساب چاہتے ہیں. اس خون سے یہ دستور بنا ہے, اس خون سے یہ دستور بنا ہے اور ہم نے اس دستور کو بچانا ہے. چاند نشانہ 1973 کا آئین یا 18ویں ترمیم ہو, یا نشانہ NFC ایوارڈ اور صوبے کے وسائل ہو, یا ہمارا عوام کے انسانی حقوق ہو. پاکستان پیپلز پارٹی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو بھی بیٹھے ہیں, ہم ان چیزوں پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہمارا ایم ایک ہے, ہمارا خواہش ایک ہے. اب ہم نے اپنا اسٹریٹجی کو ایک کرنا پڑے گا, اپنا طریقہ کار کو ایک کرنا پڑے گا, اور سب مل کے اس جدوجہد کو آگے لے کے چلنا پڑے گا.
فهم صاحب څومره پورې چې موږ دغه دوه غټو جماعتونو ته ګورو نو د ماضي چې کومې غلطیان دي وي هغې کې څه حده پورې د هغې نه دوی سبق لږ ضرور حاصل کړی دی یعنی که چې کوم خلک راغلي وي یا د کوم خلکو په اوږو باندې هغه حکومت جوړ شوی او کوم الزام هغوی لګوي بیا د دغه جماعتونو یو ځل بیا د سهارې اخیستلو کوشش شوی یا د مولانا صاحب متعلق چې کومې خبرې دي چې کومه درنا کېدله هغې ته هم څه اشاره میلاو شوې وه بهرحال خو دغه جماعتونو وی چې نه موږ فرحال په دغه اقدام کې نه شریک کیږو مختلف دی وخت کې چې کوم د اسلام آباد مختلف حلقې دي په هغې کې دغه خبرې اترې روانې دي چې د پیپلز پارټۍ سره د خپل کیسونو غم دی فکر دی د مسلم لیگ نون سره د خپلو کیسونو غم دی فکر دی هغه په دې پوزیشن کې نه دي چې یاره حکومت هغه کې که کوم نور خلک دي هغه هم د تحریک انصاف سره ولاړ دي پرون تاسو کتل چې کوم بل و هغه هغه د هغې یو پیغام ورکو اوس چې کوم اپوزیشن خپل سیاست کوي راتلونکي وختونو لپاره او راتلونکي سبا بل ورځ یا 2-3 ورځې بعد هغوی کوم خپل اجلاس راغواړي د آل پارټیز کانفرنس په صورت کې تاسو موږ چې هغې کې تر دې دمه پورې په هغې کې اختلاف موجود دی او اپوزیشن جماعتونو کې خپل یقینا دغه اختلاف به ډېر زیات نه وي هغه به د څه نقطو باندې هغه ختم شي خو په دې خبره باندې به اتفاق ونه شي چې آیا حکومت راغورځوي که نه تاسو عرفان صاحب دواړه چې کوم مشرانو د خبرې تاسو واورېدې د دواړو کې چې کوم ماته تبدیل لګېده چې کله حکومت راغورځولو دپاره پی ایم ایل این مخې ته راغی نو هغه وخت کم اندازو د شهباز شریف صاحب بیا چې کله دوی وی موږ د سینټ چیرمین بدلو هغه ورځ هم د شهباز شریف صاحب انداز څنګه پرون او بیا نن شهباز شریف صاحب انداز همقسې دی لکه هغه یو ملکه حاصله کړه چې هغه خپل ځان نه ښیي چې دننه هغه باندې څه تیریږي لګیا دي خو بلاول بوټو زرداري صاحب نن ډېر بېوسه ښکاره شو چې کله چیرمین سینټ باندې الیکشن کېده هغه بدلو او دوی ته هغه ځای کې شکست وشو نو ډېر زیات غصه تاسو به یاد شي ډېر اګریسیو و ډېر غصه کې پرس ټاک هم کو چې اخر څنګه مونږ ویله زمونږ کسان زیاتي چېرته لاړل زه به یو سینټر هم نه پرېږدم که زما سینټرانو به خلاف کاروایي کوم چغې ډېرې ووالې ښه غصه و خو پارټي دا کنټرول کې نه وه پارټي یې دا پلار په کنټرول کې ده نن هم هغه بالکل بېوسه ناست و هغه دا خبره کوله چې جی مونږ دلته یو ټویټ نشو کولی مونږ یو کتاب نشو چاپ کولی کتاب الریډي چاپ دی د هغې څه ورک باندې خبر راله مونږ خو څه لیکل کوو څه وینا کوو پابندي را باندې لګي دا څنګه مدینې ریاست دی او مونږ له پکار دی چې مونږ خپلو کې یو ځای شو او لږ مخکې لاړ شو 2 کاله پس ته دا خبره کوي چې مونږ یو ځای شو 2 کاله مخکې دا خبره نه وه هغه غریب بالکل بېوسه دی دا پارټي دا په کنټرول کې نه ده پارټي اوس هم د پلار په کنټرول کې ده او د هغه پلار ته هم پته راځي چې هغه څه لوبه کولی شي او دا خبره پته راځي شهباز شریف صاحب ته هم چا کومه لوبه کوي لګیا دي دا دواړه لوبې کوي لګیا دي دواړه په ځان باندې پوه دي نه مریم نواز د ټوله لوبه کې ایسا شریک ته او نه ورسره بلاول په دې لوبه کې شریک دی او دا دواړه د وخت کې بېوسه دي تاسو چې کومه خبره کوی لګیا چې پارټیانو څه زده کړل نو چې کله په لیډرشپ دی نوې خلکو ته نی ټرانسفر شوی هغه پورې دا پارټیانو مغه سره روانې څنګه چې مخکې روانې وي فهیم صاحب دغه ډېر مشکل وخت وي یا زه نه ګڼم چې د هغې پوره قیادت دوی ته ورکړی شي او د هغې ټولو فیصلو کولو اختیار د دوی سره وي ما چې کوم د زرداري صاحب متعلق مشهوره ده د ډرایینګ روم پالیټکس کوي او هغې کې بیا هغه خپلې مهرې ډېر ښه انداز سره خوځوي چې کوم بظاهره باندې ښکاري دا چې یاره اپوزیشن خورالو هغې څه مخالفت وکړو خو چې بیا کم د پردو نه دننه د تورو تنبو نه شاته کم ډیلینګ شوی دی یا په هغې باندې کمې خبرې اترې شوي دي په هغې کې به ډېر زیات سکور سیټل شوی وي او دا داسې معمولي خبره دا هم نه چې 6 کسان یا 13 کسان د اپوزیشن جماعتونو په هغې کې بیا زیات کسان د پیپلز پارټۍ هغه نه راځي په دغه ورځ باندې ټول بیماران شي یا د ټولو ډېر ضروري کارونه پېښ شي حالانکه چې د کوم پارټي پالیسي یا منشور وي هغې ته کوم وویلی شي نو هغه خلک ځي پارټي پالیسي پکې څه کار سینټران راغلي څنګه دي خبره هم دا ده چې اوس دې کې تا ته ټکټ چا ورکړی دی هم پارټۍ ورکړی دی څنګه راغلی ټکټ هسې خو نو ټکټ هسې نو مفت خو نه ورکړی او خو پیسې هم بیا هغې خپلې لګولي دي او دې کې دا دی چې پارټۍ بیا ډېرې زیاتې پیسې لګولي چې کوم سکور دوی برابر کړی دی یا زیات دي په سینټ کې کوم ځای کې چې پرون تحریک انصاف ته هلته شکست مخې ته راغی اپوزیشن جماعتونو وګټله بهرحال خو دغه دی چې کوم دغه خلک دي د هغې متعلق هم دا وینا کېږي چې دوی شا په شا باندې څه نه څه سکور خپل سیټل کوي ټیک د که نواز شریف صاحب بهر دی هغه خپله بیانیه مخکې وړي یا مریم نواز بیبي راځي مخې ته هغه خپله بیانیه وړي خو هغې سره شهباز شریف صاحب نه دی ولاړ او چې کوم ځای کې عملي کار کېږي یعنې قانون سازي کېږي کوم ځای کې تاسو حکومت ته واقعي ټف ټایم ورکولی شئ کوم ځای کې واقعي تاسو حکومت ته شکست ورکولی شئ هغه دغه پارلمان دی هلته چې کوم تاسو سره اکثریت دی د جاینټ سیشن کې تاسو بیا هغه نه پوره کوئ نو دې نه ظاهرېږي دا چې دلته که مسلم لیگ نون هم ډېر زیات تقسیم دی د مسلم لیگ نون ډیر زیات خلک هغه صرف د مریم نواز بي یا نواز شریف په وینا باندې نه هغه ډیر زیات خلک د شهباز شریف طرف ته د هغوی جوکاو هم شته
شهباز شریف او په جوګاو د ټولو زیات کنټرول چې نو هغه د زرداری سے پلاسو کې دی هغه خو کله هم جوګاو بل خوا ده شهباز شریف زور کوي لګیا دی جوګاو هغه سایت دی دغه خلکو راه راست اپروچ به هغه ځای ته نه هغه خلکو اپروچ به بیا شهباز شریف سے دغه پترو دی بالکل خو لکه عرفان صاحب آی خلکو هم ډیر زیات وکنه شهباز شریف صاحب ته خو بخو چې ته وزیر اعظم شي هغه ځان له شیروانی هم برابر کړه بیا غیزا سپات شو نه دی کې دغه خلکو قصور زنه غنم چې هغه د قصور دی ټول قصور د کورونا دی ځکه چې کوم ټایم کې د فروری او د مارچ خبره کېده هغه ټایم کې چې بیا کله معاملې راغله او شهباز شریف صاحب راغله دا به حالات سنبال کې دا بدا کیږي بالکل حکومت خپل واو جوړ شو او چې هغه د کورونا قصور دی چې دا به وخت رااله یا ډیر په وخت باندې رااله اله په صحیح وخت باندې رااله دا خو د پیټۍ د پاره خشوا دا دوه طرفونو ته هغه تاسو چې فائدہ یو قسم لور کړو کرونا هو غیر دوه فائدې ورکړي یو حکومت اوس هر یو شیز چې کم فلټي کې مونږ ډېر ښه کار کاوه کرونا را باندې رااله مونږ هم معیشت ډېر بهترین که خو کرونا را باندې رااله حکومت هم را غورځیده خو کرونا پر رااله ځکه نو پیټۍ د پاره ډېر زیات دی کې پالیټکس دي چې دا کرونا راغلی دا معاملاتو کې دا کار خلک چې کرونا رااله هغه موږ ټول عمل بچ نه په کرونا باندې واسو کیږي نو دا کرونا راځي کیږي بالکل دا خبره صحیح کړه خو بهرحال مسلې ډېرې دي او دغه ټول چې کوم د پارټۍ غړي دي هر پارټي نن هم د ټیبل نه غیر چاپیره ناستو ټول راغون شوی خیر یو بل مقصد د پاره خو دغه درځي دي او وګورو چې کله شلم ستمبر باندې دوی راغونډيږي هغه وخت کې دا ټول خپلو کې څه خبره کوي د بندو کمرو کې دننه به څه خبرې کیږي هر سبا بار روزي او ښکاری نه څنګه چې عرفان صاحب چې ټول خپلو کې ته یو پوینټ باندې متفق شي اسه به یو کینی غب شپ بولګي کوشش ادارې چې په حکومت باندې پریشر کریټ کی خډه ګرانه ده چې بغیر متفق کېدو دوی پریشر کریټ کی تاسو به خبر ساتو او د وخت کې وړه شند ماخلو پروګرام کې وزل بیا هر کله فهم صاحب بلورز یو اسمبلی کې یو څو تحریکونه پیښ شو چې هغه د استحقاق متعلق او چې څومره پورې تحریکونه راغلي دي نو هغه کې زیاتره د پولیس رویې متعلق دي د پولیس لاندې افسران یا بر افسران هغه نه زیات شکایات را روان دي د صوبایي اسمبلی دغه غړي چې دي نن د ډیپټي سپیکر محمود جان صاحب څوک چې د استحقاق کمیټې چیرمن هم دغه په مشرۍ کې دغه میټینګ وشو او هغه کې دغه خلک راغوښتل شي چې تاسو ولې د ممبرانو خبرو ته اهمیت نه ورکوي هغه تاسو ولې په غور باندې دغه خبره نه اوري زیات خلک په هغه کې د پولیسو او محمود جان صاحب دا خبره واضح کړه چې کوم پولیس اکټ د کال 2019 چې کوم ریفارمز راوستل او مونږ وی چې پولیس ته مونږ اختیارات ورکو خو د اختیاراتو دا مطلب نه دی چې د هغه دوی غلط استعمال کوي او هغه دا وی چې دا کوم اکټ راغلی دی د هغه نه بعد د پولیسو رویه کې نور هم تاو تریخواله راغلی دی د هغوی رویه د عوامو سره ټیک نه ده دغه اکټ راتلونه بعد د عوامو مشکلات زیات شوي دي بجای د دې چې هغه کې کمی راغلی وي هغه یو خبره په ډاګه کړه چې فرض کړه تاسو پولیس افسرانو دا خلک د خپل رویه نه بدلوي یا تاسو د خپل د عوامو سره د رویه نه بدلوي نو موږ به دغه اکټ منسوخ کو بل اکټ سره ازي هغه بهرحال په خپل ځای باندې دا خو زیات خبرې په دې کې د پولیس پر رویه باندې وشوي چې د پولیس رویه د عوامو سره ټیک نه دا او ډیر زیات شکایات نه صرف د عوامو راځي بلکې دغه د منتخب غړو هم راځي عرفان صاحب ګیله خډره راځي اکثر لا د استحقاق کمیټې نه خو د یو فائدہ هم دغه دا چې دا کم از کم خلک اکاونټیبل کوي صحیح سوکرو غواړي چې کم تاسو ذکر وکړه څنګه چې د وخت کې پولیس زموږ ډپارټمنټ ته چې هغه دا چې هغه بالکل ورسوک ته تاسو نشي کولای مونږ ډیر با اختیار یو آی جی صاحب زموږ اختیار کې دی نه مونږ نسیم ته پوس کولی شي نه مونږ ایوان ته پوس کولی شي چې زموږ له کې سره راځي مونږ باغ کو او تاسو څنګه ذکر وکړه تاسو د ایم پی ګانو چې ایم پی ایز هم هغه ته بالکل بیوسه دي کم چې دی لیجسلیټرز دي قانون ساز دي او دغه ایم پی ایز قانون جوړ ک او دوی له اختیار ورک او هغه اختیار به دوی استعمال کوي دا یو ډیر زیات دی وخت کې یو افسوسناک مقام دی لپاره چې اخر مجبور کیږي دا خبره کوي چې مونږ با تاسو نه دغه اختیار واپس واخلو لکه دا اختیار واپس اخیستل هم دی لپاره وي چې تاسو اختیار صحیح نشئ استعمالولی تاسو مخامخ د ارسره خبرې دی فهم صاحب یو اختیار استعمالولی نشي بل د اختیاراتو غلط استعمال کوي یعنی تاسو ته مووي چې کوم استحقاق کمیټې میټینګ هغه کې کلیر کټ دا خبره وشوه چې دغه قانون راوستو مقصد دا چې د عوامو مشکلاتو کې کمی راشي محمود جان صاحب ورته وایي چې تاسو د عوامو مشکلاتو کې اضافه کړی دا نو هغه چې دغه اکټ به موږ بیا مجبور شو په دې خبره چې محمود جان صاحب د وخت کې موږ سره پلاین باندې دی محمود جان صاحب پلاین دی محمود جان صاحب تاسو ته پروګرام کې هر کله وایو السلام علیکم جی خوشاله او باد خوشاله او باد سي السلام ډیر مننه
محمود جان صاحب همیشه یو شکوې راځي شکایت راځي او بیا زیات د عوامو نه زیات دغه د صوبایي اسمبلی غړي چې دي دغه قانون ساز اداره د هغوی راځي تاسو دغه اسمبلی ډیپټي سپیکر وای نن هم تاسو دغه د کمیټې صدارت کړو د پولیس ایکټ 2017 کې آیا تاسو غنئ چې واقعي ډیر زیات سقم دی یا د پولیس د اختیاراتو غلط استعمال کوي؟ نجی 2017 ایکټ چې کوم جوړ کړی دی ډېر ښه طریقې سره جوړ شوی دی او ډېر ښه کارونه پکې شوي دي خو بعضې افسران چې کوم دي افسران نه بلکې لاندې طبقه شوګان او دغه چې کوم دي د هغې هغه غلط مسیوز کوي کیا دی په آفیسرز لیول باندې چې کوم دی هغه خو بالکل زموږ ټیک ټاک روان دي او یو ښه ایکټ جوړ شوی دی خو که مطلب دا دی چې کوم هاي افیشلز دي او هغه خپل د پولیس سره اصلاح نه کوي ما نن هم درته ویلي چې کم از کم پولیس هاي افیشل چې خپل لاندې خپل سوپرینټ چې کوم دي کم از کم یو 6 months ethics classes ورته واخلي او ethics ورته وخت چې زه به خپل عوامو سره خپل پبلک سره دي څنګه ټریټ کوي څنګه خبرې وکړي جی دا تو ایسا کوم ذکر کوي لګیا د ایتھکس حواله سره خیبر پختونخوا حکومت تاسو هم 13-15 کالو کې دغه ایوان کې ناست و ډیر کوشش کړی دی چې اخر دغه پولیس لګ طریقې سره خبرو کی هم تاسو حکومت ناروا چې پہلا سلام بیا کلام ولی اخر دا رویه بدلیږي نه څه مسله په د خلکو کې دا یا هغه څه دا میسج لاندې نه کنوي کیږي ګوره جی د تیر 15 کالو ګورنمنت چې زموږ تاسو کته چای کې زموږ پولیس سم ریفارمز راولي او زموږ تیر آی جی پی چې کوم ناصر دورانی چې هغه ډېر ښه طریقې سره د ډپارټمنټ چلول او ډېر کارونه کول زبا اوس دا نشم ویلې چې آیا دا زموږ د موجوده آی جی صاحب کمزوري ده او که څه وجه ده چې د صحیح طریقې سره ډیلیور کوي نه لګیا ده ځکه چې اکټ واضح هر ټولې خبرې دي هغه باندې کار څه پکې کلیر دي او ما بیا هم خبرو کله چې زموږ بر لیول چې کوم افیسر دي هغه ټیک ټاک دی او لاندې لیول باندې اوس هم کمزوره او بلا بتر شته نو په دې باندې به موږ اسمبلی ممبران هم ټول بلکې موږ ټول خواهش دی چې پولیس موږ څنګه خبره کړې وه چې موږ څنګه ډي پولیټیسایز پاتې شي موږ کوشش کوي چې ډي پولیټیسایز به ان شاء الله خو د دې چې کومه کوتاهۍ دي غفلتونه دي هغه نشاندهي ورته موږ ان شاء الله کوو او دا به یو مثالي پولیس جوړ جوړو محمود جان صاحب تاسو نن دغه هم هدایات ورکړي دي لګبنګ ته هم د خپل نظر شریک کړي آیا تاسو راتلونکي چې کوم دغه د کمیټې اجلاس دی تاسو دغه مشرک وي آیا انسپیکټر جنرال اف پولیس یعنی آی جی صاحب تاسو هغه ته راغوښته دي بالکل جی روان میټینګ ته موږ آی جی صاحب کال کړی به راځي په دې حواله سره خبرې کوو چې مطلب ته د خیبر پختونخوا د پولیس ډپارټمنټ هډ او دا یوازې ستانه زموږ شریکه ذمہواری ده چې پولیس کوم ریفارم شي په هغه باندې امپلیمنټیشن وشي او عوامو ته د کریلیف ملو شي چې کوم پولیس په خوا مخ کې خراب شوی او بیا تیر وخت کې ناصر دورانی ته وخت ټیک شو او مکه شي برقرار پاتې شي او دا صوبې کې چې کوم आवाज او چې کړو چې پولیس رمغه دی پولیټیسایز دی دا مکه دی پولیټیسایز پاتې شي دا تو ایسا ته کوم ذکر کوي لګیا چې ناصر دورانی صاحب دور چې هغه یو آیډیل دور او عمران خان صاحب په خپل هم مني چې کله اغوی دلته ونو دا پوره صوبې پولیس او بالکل چینج کړو یو نوې پولیس کار ده ځکه هغه ځان سره بیا پنجاب کې هم د خبر اغستیو خو اخر ولې دا غوي تلو نه پس دا هر څه کمزوري شوی دی د پیخور د امیر تکالی واقعا مخه تراله چې ټول پولیس ډیپارټمنټ بیا سی ایم صاحب هم غوساو هغه هم دا غوي نه مطمئن نه نو ما خو خبرو کوي کنه د لیډرشپ کې یو مسله ده چې زمونږ د ناصر دورانی صاحب نه پس دوه آی جی پی تیر شو نو تاسو کتل دوه آی جی پی ډیر زر بدل شو بیا ډیر راغله نو زما په خیال باندې لیډرشپ دی کې د شي څخه مې یا څه مجبوره د دې سوي یا چې هغه ډیلیور کول نه شي کومه به ان شاء الله خپل پوره کوشش کوو چې موږ خپل خیبر پختونخوا پولیس او مکه رنګي مثالي پولیس جوړ کړو چې څنګه مخکې وو ډیره زیاته مننه محمود جان صاحب د وخت راکولو محمود جان صاحب کیو خبره چې هغه مطلب غیر غیر خبر نه کی صفه خبره کوي چې یاره دغه پولیسو مخ ډیر بهترین او اخر اوس ولې کای کې مثلا اغله دا ادم وي چې موږ سیاسي مداخلت نه کوو بینګ لیجسلیټر زموږ د حق ته چې موږ وګورو چې څه پرابلمز دي چې هغه موږ آئیډنټیفای کوو او ریکټیفای شي بیا
فهم صاحب ماته ښه یاد دی چې کوم تحریک انصاف 15 کاله دور او په هغې کې د جیل خانجات وزیر ملک قاسم صاحب او په هغې کې 800 برتیانې شوې وې همدغه محمود جان صاحب چې هغه پاسېدو د اسمبلی په فلور باندې دا خبره وکړله چې دغه تحریک انصاف حکومت دی او په هغې کې چې کومې برتیانې شوې دي په دغه کې بېقاعدګیانې شوې دي یا په دغه کې پیسې اخیستلې شوې دي تاسو د دې شیزونو انکوایري وکړئ یعنی هغه خبره دغه اسمبلی په فلور باندې وکړله او یقینا دغه همت دغه جرأت هغه لرو چې هغه دا خبره وکړله تاسو د دې تحقیقات وکړئ بهرحال هغه معامله کافي حد پورې مخکې وړلی شوې وه خو بیا چونکې فالو نه شوله په هغې کې بیا مخې ته سی ایم راغی او چې څه هم معاملات اوس چې کوم د پولیس ریفارمز خبره کېږي د قیادت خبره کېږي یا د آی جي خبره کېږي موږ بار بار هغه ذکر کړو د آی جي ثناء الله باسي صاحب ډېر شریف کس به وي په شرافت باندې به څه وکړي خو بهرحال دا هم کتل پکار دي چې د هغه دلته تقرري چا کړې ده کومې طریقې سره شوې ده آیا موږ درې نومونه لیږلي وو چې کوم قانوني طریقې کار دی آئیني طریقې کار دی آیا دا په هغه دریو نومونو کې مخې ته د هغه نوم راغلی دی آیا داسې خو نه شوي چې د وفاق نه چا سره په یو ټلیفون کال باندې دلته زمونږ صوبې ته ویلي دي چې دا به زمونږ د صوبې آی جي وي او دا به زمونږ د صوبې چیف سیکرټري وي که فرض کړه دغه شانتې په ټلیفون کال باندې دا خبره کېږي او په سبا باندې د هغې نوټیفیکیشن کېږي اسټابلیشمنټ ډیویژن وایي چې ډاکټر ثناء الله باسي به د خیبر پښتونخوا نوی آی جي یقینا په دغه ځایو کې معاملاتو کې به بیا همدغه شانتې کارونه کېږي بیا په هغې اداره باندې کنټرول نه وي چې کله ستاسو سبارډینیټ تاسو سره جګړې کوي تاسو خبرونه بهر راځي چې جی آی جي صاحب سره د هغه سونډ چې کوم نه بدتمیزي کړې ده جګړه کړې ده نو بیا د هغه کنټرول به چېرته وي او تاسو مخامخ دی چې زموږ په دغه ځای کې چې کوم د پی ایس پي افیسرز دي او بیا ماتحت افیسرز راځي کوم چې رینکرز وي د هغوی منځ کې چې کوم تاوتریخوالی روان دی هغه چا نه پټ نه دی ټول خپل مخامخ دي یو بل سره یې لاسونه مچولي دي افسران یې بل لاسونه چولي دي او د پېښور صرف د پېښور 3 ایس ایچ اوز 3 سروینګ ایس ایچ اوز دې وخت کې ګرفتاره شوي دي دا زموږ د پولیس حل دی هغه کې دي د ریفارمز کولو ضرورت دی یقینا ښه خراب خلک په هر ځای کې زموږ په دې میډیا کې بعد هغې نه زیات خراب خلک وي لږ بخوي بهرحال خو چې کوم خبره کېږي هغه مونږ کریم ته حواله کړي دي په کریډیبلیټي باندې کومه خبره راځي آی جي صاحب کرپټ نه دی هغه ډېر شریف دی ډېر ښه دی خو هغه ډېر ښه والم ښه نه هغه شانتې نشي امپلیمنټ کولی په دې صوبه کې ډېر قابلان خلک شته هغه د دغې جوګه دي حکومت د هغې نه یو کس د هغې انتخاب وکړي هغه دې وکړي ضروري ده چې موږ د بلې صوبې نه آی جي راولو بهرحال د حکومت خپل د بلې صوبې نه آی جي راغلی ناصر دراني صاحب چې کوم کار کړی زموږ مخامخ خو د خپلې صوبې به څه فهیم صاحب چې زموږ همیشه موږ دغه اسمبلی ناصر دراني صاحب د کس موږ سره بل نشته یو روایات بدل دي خپل هم نشته زه هم دا خبره کوم چې هغه څنګه راغلی او هغه شانتې بل کس که نه وي نو د دې خیبر پښتونخوا چې کوم پولیس افیسرز دي په کار ده چې موږ هغې له عزت ورکړو او هغې د دغې جوګه دي په کار ده چې هغه په دغه څوکۍ باندې هغه خلک کښېني بهرحال د حکومت خپله فیصله ده چې هغه څه کوي وړه شانته ماخلو تاسو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو عرفان صاحب پېښور های کورټ تاسو هم ذکر کړو بل ورځ چې کله چا سره یو درم نه نو بیا هغه لاړ شي پېښور های کورټ ته او عدالت اخري لارې چې هلته بیا هغه خپل لاړ شي خپله ګیله مو کړي شکوه مو کړي همدغسې یو ریټ دایر شوی یو سبزي فروش و هغه دا وینا کړې وه چې جی ما باندې دا الزام ولګېده چې ته کومه سبزي د وخت کې خرڅی لګیا یو بیکری له ورکې هغه ته ډېر ګنده ځای کې ږدې او تا باندې مونږه 1 लाख روپۍ جرمانه ولګوله هغه دا وینا کړه چې زما د کاروبار ته وګورئ او زما د جرمانې ته وګورئ تاسو زما جرمانې چې کوم ما کاروبار مطابق ولګوئ نو د هغې کیس چې کله هیرنګ کېده نو جسټس کیسر رشید صاحب چې کومې خبرې کړي دي هغوی دا وایي چې د پېښور څومره غټ غټ سټورونه دي او زیاتره چې کوم دي هغوی دې وخت کې زهر خرڅۍ لګیا دي لکه خوراک د هغوی معیاري نه دی اوس ورکې تپوس نه کوي خلکو باندې د مړو چرګو لکه چې مردار چرګي دای غوښه خرڅېږي تنورونه ګودامونه څوک هم نه چک کوي چې کې دننه آخر دي څه صرف بهر خوراک روزي خلک اخري لګیا دي او خلک برابر پیسې هم ورکوي لګیا دي او انتظامیه اوده ده صرف خپل کار کوي چې موږ جرمانه ولګوله بس کار پوره شو او جرمانه کې هم بیا فرق وي چې څومره غریب وي او مقه نه زیات دباویږي او چې څومره غټ ریسټورنټ هوټل راشي هلته کې بیا څه نه کوي ماته یاد چې زمونږ پخوانی ډپټي کمشنر پېښور ریاض مسعود صاحب هغه هم ډېرې کاروایانې کړې وې او چې کله هغه د پېښور یو غټ هوټل کې چاپه وواله د هغې کینټین سیل که نو په سبا باندې هماغه ځای کې خپل چې کوم سټاف و هغوی له پروګرام هم کړو نو څنګه سیل شو څنګه کولو شو دا هر څه پای کې راغلي هغه فوټان ټول راغلي خلکو تنقید هم کړو چې پرونه په دا ګنده و نن دا صفا څنګه شو موږ سره پېښور کې بل هوټل هماغسې نه و چې د هغوی د سټنډرډ مطابق وې نو دغه چې کومې غټې هوټلې دي
دي غټ ریسټورانټ دي په دې باندې عدالت هم د قوه چې ضلعي انتظامیه اخوا کاروایی نه کوي دا ورکوټي کسان رانیسي. فریم صاحب دا یو روایتي طریقه ده چې کوم د پخوانه را روانه ده مونږ کوو که څوک هم راشي ډیپټي کمشنر وي یا څوک هم وي یا اسسټنټ کمشنر وي هغه هم دغه طریقې کار دی. طریقې کار اوس لږ بدل شوی دی چې مخکې به روزانه چاپې وي او هغې به جرمانه کېدل. اوس دا چې کله هغه سایټ ته لاړ شي نو بس د هغې سره به یو تصویر تاسو لازمي وباسئ هغه به تاسو په ټویټر باندې لازمي شیر کوئ په هغې کې به تاسو چیف سیکرټري صاحب یا کنسرن صدر وزیر اعظم تاسو به هغوی لازمي ټیک کوئ چې او موږ دلته تللي او دا زموږ پرفارمنس دی. زموږ کارکردګي هغه ټویټر ته فیسبوک ته راغلی ده او دې ته محدود پاتې شوې ده. تاسو اندازه ولګوئ بیا دغې نه د سنجیدګۍ چې هغه خلک هم څه کوي او د ورځې 2-3 ویزټ کول د یو افیسر دپاره دومره ګران کار نه دی. چې کوم د های کورټ ججمنټ یا د هغې ریمارکس مخې ته راغلي دي نو دغه سلسله د اوس نه دا د 100 کالو راسې را روانه ده. او که زه تاسو ته ډېر نه چې د خپلو حکایاتو دغه د 18 کالو خبره وکړم په دې پېښور کې چې څومره ډیپټي کمشنران راغلي دي روزانه د هغې طرف نه چې کوم موږ سره خبر شیر کیږي چې روزانه 2 شپږ 8 یا 10 کسان یا 15 کسان دغه شانتې په ناقصه خوراک باندې په ګران پیروشۍ باندې او په دې باندې دوی ګرفتاري روزانه که تاسو 10 کسان گرفتاروي تاسو د میاشتې 300 کسان بیا گرفتار کړل. بالکل تاسو د کال وګورئ تاسو بیا 340,000 کسان بیا تاسو گرفتار زموږ جیل او تاسو بیا تاسو جیل خپل وګورئ چې د کیپاسټي څومره ده هغه ټول 300-200 پورې خلک پاږي کې دي. دریم خبره چې که فرض کړو وو اتو کالو تاسو د شمار شریک کمانو دا تقریبا 550,000 ته رسیدو که تاسو ټول پیښور جرمانه کو د هغې باوجود دا سیستم نه ټیک کیږي دا نظام نه ټیک کیږي دا خوراکونه هم دغه شانتي دي نو په کار دي چې په دې کې د خلک کینی او په دې لپاره څه متبادل سوچ وکړي. متبادل سوچ څنګه دوی خو 50 کروڑ روپے هدف یې دی چې دا راغونډي په جرمانو باندې هغه راغونډي خو هغه هم ضروري دی نو دغه ځانته دغه د آمدن د لپاره ځانته هدف خو دی شوی په طرف ته نه ګوري چې دا موږ په غریب خلک حواله نه غواړي صرف آمدن ګوري. اوس هغه خلک څنګه دي خبرې کې په هیڅ چې کوم لګ اثر رسوخ والا خلک دي په هغه دکان هم نه تیریږي یا دغه په خوا باندې به هم نه ورځي هغه طرف ته به تلل هم دوی دا جایز کار په خارجي راګي هغه ریډ زون کې راځي. اوس چې څومره کاروایانې کیږي وایي چې موږ دوی جرمانې هم وصول کړلې خلک هم ګرفتار شي یا هغې ته سزاګانې هم میلاو شي د هغې باوجود دا څیزونه نه ټیک کیږي نو په کار دا چې په دې باندې دا ډیپټي کمشنر صاحب که چېرته فرصت ورسره وي لږ روزګار وخت ورسره وي د خپل اسسټنټ کمشنران صاحبان دا کینی او د دې متبادل حل راوباسي چې کوم ځای کې کیږي. دویم خبره متبادل حل عرفان صاحب متبادل حل به ډیپټي کمشنر راوباسي یا زمونږ چې کوم دی وخت کې پالیسی میکرز دي دغه اسمبلی دا یو قانون یې ورکړی دی کنه دا قانون دی دغه حکومت ته ام پی ای ام ان ای وی کې د نناستي دی کار نه دی دغه د انټرست خبره هم وي دلچسپي خبره هم وي چې تا کم دا پیښور د ودینه منتخب کم غړي دي تاسو د هغه شیزونو خبرې کوي تاسو دا خبره وکړي چې کم قانون سازي کوي په هغه کې څومره دلچسپي اخلي آیا دا غي سره متبادل پلان شته کنه آیا خلک چې موږ راوستي دي دا موږ ټیکنوکریټ راوستي دي کنه دا موږ کم راوستي دا چې دوی ځین کې څه قسمه آیډیاز راځي او یا دوی څه قسمه هغه کارونه کولی شي حکومت غواړي دغه ټول چیزونه کولی شي یا چې موږ کم دغه د سبزی متعلق ذکر کوو دغه منډۍ موږ ذکر کوو هلته چې کم غندونه وي یا سوي خلک خو خپل خو خزان نه هغه صفاکي او نه په هغه باندې انویسټمنټ کوي هغه کوي یو ماحول حکومت آیا خلکو ته ورکړی دی چې هغه شي باران وشي په دغه کې خټې چخړې پاکي بالکل دغه سره متبادل زمونږ سبزی منډۍ کم ځای کې دا یا سو زله دغه اډې خبر وشوله چې موږ د پیښور نه لږ بهر کو چې د پیښور په ټرافیک د فلو هم لږ کم شي د ځنه دا لږ 15 کال مخکې دوی موږ سره چې کم دی 40 کنال زید په جګړه کې وسه مو فائنل کو هغه زه اوس هم شته یا هغه خو چا په شاکل نه یا چا بنګاله ته نه دی وړه هغه خو چا له نه دی وړه نو آیا دغه پلانینګ څوک یا دا ډیسیژن څوک اخلي چې دغه شیزونه تاسو هغه وخت نه کړی تاسو سره بیا یو متبادل ځای راځي د هغې لپاره تاسو هغې ته یو ماحول ورکوي دنیا په نور ملکونو کې هم دغه شانتي کیږي چونکې هغه شانتي دلته ماحول نه دی معاشره داسې نه ده خلک په خپله باندې دومره کیر نه کوي احتیاط نه کوي نو دغه به ډېر وخت اخلي او ممکن نه ده چې راګنې حکومت ته انتظامیه دا خبره د خوراک روانه ده څو پورې د خوراک خبر روانه ده اخري خبرې تاسو راځه های کورټ چې کوم د هغې ریمارکس دي چې زهر خرڅوي تاسو نن هم کوشش سن ډپارټمنټ دی متعلقه ډپارټمنټ دی د فوډ سیفټي حلال اتارټي د هغې د مشر سره موږ خبرې وکړو د هغې چې ډي جي څوک دا ویل غواړي بالکل پروګرام کې اون ایر ویل د هغې ډي جي څوک هم دی سهیل صاحب
هغه معذرت کړی دی یا د هغې نمبر نه ملاو شوی د هغې عظمت وزیر صاحب وایي چې زه هم کوله خبرې ډایرکټر اپریشن او هغه ډي جي ته وایي فهیم صاحب هغې ټیک خبره کوي هغه سرکاري افسران دي د هغې مجبوري ده او هغې مجبوري ټیک ځکه ده چې سرکار په هغې باندې پابندي لګولې ده یعنی حکومت یو نوټیفیکیشن جاری کړی دی ټول ډپارټمنټس ته ویلي دي چې څوک به هم د میډیا سره خبرې نه کوي نو که تاسو په افسرانو باندې پابندي ولګوله چې هغه موږ ته د حکومت پوینټ اف ویو نه ښیي هغه موږ ته خپل پرفارمنس نه ښیي په میډیا باندې نو بیا حکومتي یو غړی یا د حکومت دا وزیران دي تکړه شي هغه خپل کارکردګي موږ ته ووایي هغه خو هم موږ ته په نظر باندې کارکردګي ښیي خو خپل غلطي خیر نه مني په کار دا چې یا خو حکومت د خلکو ته اجازه ورکړي چې آیا هغه خپل کم از کم موقف خو مخې ته راوړي پیش کوي چې هغه اوسه پولیس کړی دي یا هغه ته څه مشکلات دي خو کنه ورکړي نو بیا په کار چې د وزیران د دې خبرې پابند کی چې د ټویټر نه زیات دی خو هم یو 2-3 منټه دا چې کوم تاسو سره یادوي لګي دوی به خط طریقې سره زکه خبرو کی چې دوی دنه ارس باندې پوي وي چې ته منسٹر پوي او منسٹر راضي ماته خبره کوي نو هغه څه نه پويږي هغه خبره نشي کولای چې سیستم باندې پوي وي دلته نه پويږي دلته تم نه پويږي دلته حکومت وایي چې پوهېږم زه نو په هر څه پوهېږم که د هغه مشیر دی که د معاون خصوصي دی که د هغه ایم پی ای دی که هغه سینیر منسټر دی که هغه وزیر اعلی صاحب دی که هغه څوک دی هغه ټول په هر څه باندې پوهېږي زه هم نه پوهېږم ته هم نه پوهېږي افسران هم نه پوهېږي وکیلان هم نه پوهېږي نور خلک هم نه پوهېږي بس که صرف پوهېږي نو دوی پوهېږي ځکه خو هغې په دې باندې پابندي لګولې ده چې تاسو بیا میډیا ته لاړ شئ نو غلطې خبرې کوئ نو دغلته ستاسو سره لږ اختلاف کوم پوهېږي صرف حکومت بهرحال چې کم دی پېښور کې کم دا دوی زهر خرڅېږي لګیا دي دا زهر کنټرول کولو لپاره څوک کار کوي حلال فوډ اینڈ سیفټي اتھارټي نمبر 1 د پېښور ډسټرکټ ایڈمنسټریشن اے سی صاحبان هم چاپی وي بیا د فوډ ډپارټمنټ چې کوم تاسو راشنینګ کنټرولر دی هغه هم چاپی وي چې جی اوړه ټیک دی اوړه خراب دی وړي صحیح دی کنه دی هغه ارسه هم چاپی وي ټاون والا هم چاپی وي سلو ټاونونه موږ سره دی هغه هم چاپی وي کنټونمنت بورډ هم دا ارسه ګوري هغه سم ذمہواری ده او بیا پی ډی ای هم دا ارسه چک کوي چې کوم علاقه ده چې دنه سروان دي تقریبا زمونږ سه و اته ادارې دي چې هغه دا ارسه ګوري او هغه نه پس هم که د هزار خرڅېږي لګیا دي نو به ادارو کاروایي تاسو مخامخ بیا کار څه کوي لګیا دي پاتې څوک شو چې دا ټولې ادارې ګوري نو پاتې به بس موږ پکې پاتې یو وړه شان دماغ لو پروګرام کې وزل بیا هر کله فهم صاحب د پاکستان بار کونسل د لاندې نن په اسلام آباد کې یو غونډه شوې وه چې په هغې کې ټول سیاسي ګوندونو ته شرکت دعوت ورکړی شوی و هغې کې بلاول بوټو زرداري شهباز شریف صاحب او دغه نور د پارټو مشران راغلي یو مشترکه اعلامیه دوی جاری کړله او دوی سره ډېر زیات تحفظات او اظهار وکړو چې دلته چاته ازادي نه ده حاصله بنیادی خبره ده هغې چې کوم اولنۍ نقطه او ډېر زیات هغې په دې باندې فوکس کول او هغه چې په کوم اعلی عدلیه ده په هغې کې د ججانو تقرری باندې او د هغې د احتساب حوالې سره یو طریقې کار هغه د هغې لپاره یو میکانیزم جوړول پکار دی حالانکه چې یو طریقې کار شته دی خو ټیک نه کمزور هغې باندې د هغوی تحفظات دي هغه چې کوم احتساب موجوده نظام دی په هغې کې هم هغې چې اصلاحات پکار دي یا په هغې کې بدلون راوستل پکار دي او بیا زیات چې کومې خبرې هغه شوي دي چې دلته شهري ازادي چاته هم نه ده حاصله که څوک هم خبره کوي نو هغه سباله غیب شوي پاکستان بار کونسل دا وایي هغه پورا پاکستان وکیلان چې راغونډېږي دغه خدشې اظهار بیا چې د بلوچستان سره کوم تعلق لرونکي سیاسي ګوندونه دي هغوی هم د دې خبرې اظهار وکړو چې که هلته څوک خبره کوي او څوک خپل حق دپاره خبره کوي نو د هغوی هم اواز خاموشه کیږي بهرحال د هغوی دغه تحفظاتو او دا باقاعده یو اعلامیه جاری شوې ده چې زموږ د ټي وي په سکرین باندې به هم چلیږي چې په هغې کې کم دوی څه مطالبات کړي دي خو زیات دا کوي چې پارلمان مضبوطول پکار دي جمهوري نظام مضبوطول پکار دي او په هغې کې د دې خبرې فیصلې کول پکار دي چې د ججز تقرري هغه دوی وکړي د هغه جماعتونو دي فهم صاحب دا چې کوم اجلاس راوښتلی شوی د پاکستان بار کونسل هغې د لاندې راوښتلی شوی زیات خلک په هغې کې د هغې د سیاسي جماعتونو سره څه تړون نشته خو هغه سیاسي جماعتونه نن دغه خبرې ته مجبورېږي یا هغه سیاسي جماعتونه نن په دغه نقطو باندې اتفاق کوي چې کوم په دې وخت کې حکمراني کوله هغه وخت کې دوی د دغه څیزونو ښه استعمال کړی دی د خپل مقصدونو لپاره هغه نن په دې خبره مجبورېږي چې او اصلاحات ضروري دي او دغه اختیار د دوی سره پکار دی دغه اختیار د چیرمن نیب خو هغه وخت کې هم د پرایم منسټر او د اپوزیشن لیډر سره چې دوی په مشاورت سره به چیرمن نیب لګي چې هغه مشاورت سره دوی کله چیرمن نیب لګولی بیا په هغه باندې هم د پیپلز پارټۍ ډېر زیات ټول نه زیات تحفظات د هغوی رالل او تاسو وګورئ چې هغه وخت کې اپوزیشن لیډر د پیپلز پارټۍ خورشید شاه صاحب او هغه او د هغه زیات خواهش و چې موجوده چیرمن نیب صاحب
هغه نوم کې او دا پارټي کې ډیسکس کړي هم دا په خواهش باندې چې کوم خاص چیرمن نه بولګي دوه نه خوشی چا صاحب یو کال نه وشو زیات یا هغه جې بهرحال تاسو کومه پاتې خبره کوي لګي چې د اعلامیه کې چې پهلا پوینټ راغلی دی چې تاسو د ججانو تکراری حواله سره یو نظام وضع کې چې څنګه د کار دی نور لسم عیني ترمیم حواله سره دغه په خبر کې پی سی هوټل کې چې کله سیمینار کې د 18 امندمنت حواله سره نو خدای بخله حاجی عادل صاحب سپیچ کا هغه وخت چې د 19 عیني ترمیم باندې پولیټیکل پارټیز رضا نو چار وړ بغا پیپلز پارټي وا د قانون لیگ وا ټول هاوس دا شی منظور کړو ټول سره رضاو بارن رضاو دنه رضا نو چې څنګه خبره هم دا نن دوی دا وایي چې دا واپس کا چې تاسو هغه وخت کې هغه مخنیوي اونک د هغه دباو تاسو هغه دباو لاندې راغله تاسو هغه ترمیم وروړو نن تاسو څنګه دا تمل لري د پی ټی آی نه چې هغه به دا ارس واپس کی او دا به دوباره سیستم زوړ ته لاړ شي او چې څنګه دا غوي تکراری کیږي ججانو ابا هغه سکیږي اوس هغه شی راغله د ډېر ګرانه ده تاسو دوباره نن یو لس یا 12 کاله زوړ سیستم ته واپس ځي چې جی هغه سیستم خو مونږه الته واپس روان یو پروپوزل دا هم راغله چې څنګه زمونږه د وخت کې چې جسټس اپوینټ کیږي چې کوم سینیئر موسټ هم دغه د آرمی چیف لپاره هم قانون جوړ شي چې بس کم سینیئر موسټ ته ابا آرمی چیف کیږي او چې ډېر بهترین طریقې کار دی د کې اختلاف ناراضي هغه دوا درې نمونه بر راتل بیا سوپر سیټ کول یو لری کول بل راوستل هغه ګیله شکوې هم پکې ناراضي ټول د مخکنه پته را چې کم قصبه کله چیف جسټس کیږي جسټس قایص عیسی صاحب با سو وخت کې چیف جسټس کیږي نو اوس نه هغه لپاره دوی پورا پلانینګ شروع کا هغه پورا کردار کشي وشو چې سبا لا با کال 2023 کې چې کله الیکشن کیږي نو دا قصبه د چیف جسټس ناسوي نو مونږ څنګه دا قص دا غزنه لري کو چې دا زمونږه پارټي دا هغه ساده هغه سه هماهنګي نشته دي نو دا ارس مخکنه کلیر دي د ریشي فائدې هم شته څنګه نقصانات دي قانوني ماهرین دي مونږ کوشش کړو چې ممبر مونږ سره د حواله سره خبر او کی خو هغه ټول اسلام آباد کې مصروف او یا سمونږ ټایم رانه ک چې دا اخر دوی ولې دغه سه کول واړي دغه کوم سیستم دی دا څومره مضبوط دی د کوم د حواله واړي دا کوم اصلاحات موږ ذکر کوو چې کله دا هغه جماعتونه چې کله دا په اپوزیشن کې نو د اصلاحات او یا دوی چې د بدلون پکار دی خو دغه جماعتونه چې کله په اقتدار کې کینی دا نه کیږي بیا نخکاری دغه تحریک انصاف او چې دی کله د 14 اگست 2014 درنه شروع کړه او هغه شروع شو باقي کې بیا نقطو په دې نقطو باندې هم اتفاق شو چې الیکشن ریفارمز پکار دي الیکشن کمیشن کې ریفارمز پکار دي کمیټي جوړه شو د کمیټي اوسو نشستونه هم وشو او هغه به نتیجې ختم شو هغه دغه شانت اهمیت ورنکړی شو اوس چې کوم نن بیا مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په اپوزیشن کې دي هغه بیا دغه مطالبه کوي چې الیکشن کمیشن کې ریفارمز پکار دي هغه تحریک انصاف چې هغه په 2015 کې غوښتل چې الیکشن کمیشن کې ریفارمز وشي هغه تحریک انصاف چې هغه نن په اقتدار کې دا هغه نه غواړي چې په الیکشن کمیشن کې ریفارمز شي او دوی عدل څنګه موسیو تاسو ته خبرو کوم هم هغه ریفارمز چې وی چې کوم شفاف انتخابات بکیږي کوم چې د پاکستان په تاریخ کې اوسه پوری چرته کله شوی هم نه دي او کداغه شانتي حالات په وختونو کې به هم نه کیږي سپایم سه واقع کې یو دغه تاسو ته وایم یو کس دی د پارټي سربراه دی یا څوک هم دی هغه د پاکستان د 15 یا د شپږو یا د اوو حلقونه الیکشن تاسو ګورئ چې هغه تعلق د سند نه دی هغه تعلق د پنجاب نه دی هغه د خیبر پختونخوا نه هم کنټیسټ کوي هغه د میاواله نه مدریږي د بنو نه مدریږي کوم نوې قانون راځي یا کوم هغه کې لږ ډېر اصلاحات راغلي دي هغه کې چې دوه حلقونه هغه د موږ اجازه ورکوي چې یو کس د دوه حلقونه الیکشن کنټیسټ کولی شي د زیاتونه نشي کولی دا هم ناانصافي ده کس ته کم ځکه د هغه ووټ رجسترډ دی څنګه چې ووټر ته دا حاصل چې هغه د هغه ځای نه بل ځای کې بیا ووټ نشي اچولې دغه حق دی هم دغه ممبرز لور کې چې کوم امیدواران دي د کوم حلقې سره د هغوی تعلق دی د هغې نه د الیکشن کې که ګټلې او که بیللې هر څه چې کېږي نو هغې ته به خپل ځان هم پته لګي خو ممکن نه ده مشکله ده که په دغې باندې هم دا سیاستدانان په خپلو کې اتفاق وکړي نو چې کله په خپلو کې اتفاق نه کوي نو بیا الیکشن ریفارمز مطالبه دوی د چا نه کوي صحیح ده څنګه چې دا نن پاکستان بار کونسل هم وویل چې عدالتي نظام کې اصلاحات پکار دي دا هماغه اصلاحات دي کوم چې د پیښور آرمی پبلک سکول حمله نه پس چې کوم نیکسټ نېشن پلان هغه کې هم شاملو او اوسه پورې هغه باندې هیڅ قسمه عمل درآمد نه دي شوی څنګه چې دلته ناس ټول پارټیان خپلو کې هغوی اتفاق وکړو او عمل درآمد اونکه پروګرام وخت پر سرترسي محمد فهیم او عرفان خان له اجازت ورکړي الله پاک